ټي آی ورکر ته وایي که نه چې یاره ان سی اے څه شی دی ان سی اے دا ټول کیس کړی دی د ستا چې کوم وکیلانو نو دی وکیلانو په عدالت کې دا خبرې ولې نه کولې کومې خبرې چې تاسو کوئ چېرې دا خو دغه اکاونټ ته راغلی وي ښه د القاده ټرس یې اتو میاشتو له جوړ کړه سره دې ته لینډ جوړ کړه دې خبرو سره څه کار نشته هلته قانونسازي ورله بیا وکړه بس بیا هغه شی ختم کړه چې نورو خلکو ته یې خپل ټرسټونه د دې د لاندې رجسټر کړي او خپل چې هغې په ځای پرېښوده اوس دغې خبرو سره نه د هغې څه کار چې څنګه چې ته لګیا یې او نه دا خو نه دا په چا موږ بوتکولي شو چې انټرنیشنل غل یو نیشنل غل یو انټرنیشنل غل په دې فیصله کې چې کوم دی کې خبره بله شته دی نه خو زه خالد منصور دا وایم چې د عمران خان په ټولو کیسونو باندې هم د خزانې پیسې لګېدلي هر کیس له سکیورټي ورکوي دغې خبرې سره اتفاق کومه چې خو دا د اوس خبره کومه چې په کیسونو باندې دا لکه کروړه روپۍ د پاکستان د خزانې زموږ د ټکسونو لګي او څه ترې بوت کېږي هم نه نو لکه دلته بغلا کېږي نو لکه سزا او جزا نشته که نه چې دلته کې ثابت شي نن ګوره دا نن اسمبلی ته چې دا امپیګان نه دي تللي چاله چې د خلکو ووټونه ورکړي دي چې دا سپا انتخابات صرف په دې صوبه کې شوي دي نور په پنجاب کې هم دانلي شوې ده په وفاق کې هم دانلي شوې ده په سند کې هم شوې ده په بلوچستان کې هم شوې نو دې سپا انتخاباتو دا کاندیډیټ د امیدواران په کار وو چې اسمبلی کې خو موجود وي که نه هغوی صرف دې پورې نښتي دي هغه تر اوسه پورې به ګورنر صاحب سره هغه اختیارات و چې د کومې یونیورسټۍ وي په صوبه کې د هغې چانسلر چې دا ګورنر صاحب و اوس په هغوی په عین کې ورته په دغه کې ورته ترمیم وکړو او دا دغه چې د چانسلري چې نو دا وزیر اعلی صاحب ته حواله کړه اوس پر وره الیمین ګنډاپور صاحب چې د یونیورسټو چانسلر وي او دی به دغه کوي د پولیس اختیارات چې کوم ایک باندې پولیس له اختیارات ورکړو هغه د پولیس اختیارات چې دي هغې واپس د هغوی نه واغشتل دغه هم ځان سره دغه کړل یار لکه د ماشومانو په هر څه باندې دا میم چوپ او دا میم چوپ او په هر څه باندې خېټه ورچولې او چې خبرې له راشي نو رئیس نشته دی نه دا تپوس شته چې یاره د دې قام څه اوړنګي اوس دا چې بیسوي ترمیم راغلی د عدالتي نظام ته ګوره فیصله راشي یاره دا خو دې بینچ سره نه وه دغه بل بینچ سره ده نه دغه بینچ سره نه وه دغه بل بینچ سره دغه ترمیم کې چې کوم نو ججیان خپلو کې کنفیوز دي چې لکه مونږ په دې خو لکه دغه رجسټرار صاحب په مستعفي شو زه په دې باندې دغه خبره کوم ګوره چې هر کله یو نوی سیز لانچینګ وشي نو خامخا په هغې کې دا کنفیوژن وي چې یاره دا د ده دی او که دا د هغه دی لږ ټایم به اخلي خو دغه علف خان په خپل ځای باندې دا مونږ د خپلې صوبې خبره کوو چې د پنجاب د کوم کاشتکاران دي کوم زمیندار دي د هغوی نه غنم اخیستلی وي په هغې کې مبینه توګه باندې کرپشن شوی دی او دا 2 لکه تقریبا 3 لکه میټریک ټن غنم و او دا په 3900 روپۍ باندې پیمن په حساب باندې دا غشتي شو نو د پی ټي آی چې کوم احتساب کمیټې ده قاضي انور اډوکیټ د هغې یو دغه دی هغوی چېرې موږ ته دغه میلو شوی دی شکایات موږ ته میلو شوي دي او دغه چې دا زموږ کمیټي اب په دې تناظر کې به سوالنامه تیاری او د هغې نه پس به بیا موږ وزیر خوراک سیکرټري او متعلقه حکام چې دي اب موږ راغواړو نو دا یو بل سکینډل ورته مخې ته دی چې په غنمو کې نه دا خو هغه خو نه دی دا خو خپل کورنۍ سکینډل دی او لږ ځان کې بیاوه دا کور کوسې والا سکینډل دی دا د پنجاب نه چې کوم غنم اخیستي شوي اخو د بارن ملک نه چې کوم غنم اخیستي شو اخو هغه وکنه 300 عرب روپۍ نه دا دلته کې چې کوم د پنجاب نه اخیستي شوي نو په هغې کې غبن شوی دی بس موقع نه ضایع کړي د غبن نه دی والله چې هسې لوټ مار روان کړی دی که نه چې سم لوټماران دي ټک کار خو کوي نه که نه وختي یو ډاکټر سلمان الخیر چې مرزو کې کلینیک کوي او بل ورسره ډاکټر منیف صاحب چې الټراساونډ سپیشلیست دی دلته زمزم پلازه کې خبر